د پنځو خلکو په مخ کې داسې خبرې نه کول چې هغه پنځه واړه د هغې خبرو محتاج وي. د ټولو نه اول د بیمار په مخ کې په خپل صحت باندې فخر مه کوه، ځکه چې دغه وخت کې دا بیمار د صحت ته محتاج دی. نو چې ته په خپل صحت باندې فخر وکړې نو کیدای شي هغه د الله تعالی یو ناشکره بنده جوړ شي. نو د بیمار په مخ کې په خپل صحت باندې فخر نه کول. په دویم نمبر باندې د غریب په مخ کې د خپل مال دولت خبرې نه کول، ولې چې دغه غریب دغه مال دولت ته خو محتاج دی. په دغه ټیم کې دله حوصله ورکول، ځکه چې هسې نه د مال دولت پسې د خپل ژوند نه لاس ووینځي. په دریم نمبر باندې د یو کمزوري په مخ کې د خپل طاقت اظهار نه کول. د اظهار په ځای باندې دله حوصله ورکه، دله لاس ورکه او د پړوان د باندې ځان سره بوزه. داسې پړوان د باندې بوزه لکه څنګه چې ته پړوان د باندې روان. څلورم نمبر باندې د قیدي په مخ کې د خپل ازادۍ خبرې نه کول. مطلب دا چې یو نوکر دی، د هغه داسې ډیوټي ده چې هغې نه خلاصې نشته دی، نو د هغه په مخ کې د خپل ازادۍ خبرې نه کول. په پنځم نمبر باندې اصل خبره د یتیم په مخ کې د خپل مور او پلار خبرې نه کول، او د یتیم په مخ کې د خپل مور او پلار باندې فخر نه کول. یا یو یتیم د ستا بچي سره لګیا دی، خبرې کوي، لوبې کوي، او ته ورشې او د دغه خپل بچي نه غیږ چاپېره کړې او د مینې محبت خبرې ورسره کې، نو داسې نه دي کول پکار. په دې باندې یتیم ته ډېر درد رسی، او د دې نه زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم هم منع فرمایلی ده.